یو بزرگ دی زه به والا ډېر تلم هغه به چا پسې مونځ نه کول ما ورته ویل چې جی دا څه چل دی ما پسې یو دوه مونځه کړي دوه مازدیګره مونځ زما جومات ته به راغی مونځ نه ډېر لوی عالم ډېر مې تنګ کو چې تنګ مې کو نو کوټې ته یې نه ایستم او راته یې وویل چې پرېږدې مې نه څه درته وښیم مال نه چې زه یېرېږم واسې حال راته ووایه وی پوه خو یې که نه ملا هر څه درته معلوم دي دا ملک درته معلوم دی خلق درته معلوم دي عقیدې درته معلومې دي ما لا وچ ویل مونځ بني آدمو سره په صف کې کېږي او بني آدم پسې هم کېږي دا ټیک ده ما لا وچ وی زه چې جومات ته لاړ شم خو نه را سره صف کې بني آدم ولاړ او نه مخکې بني آدم ولاړ او کوی زما دې مخ ته لاس کوی درته وښیم اوس مال نه ځي اړه کې مې خیال وکړو مالمان اوس څه بلا جوړه نه کړي هغه خلق لاړ مولانا ثناء الله پانی پتی رحمت الله علیه لیکلي د یمحو الله ما یشاء په ضمن کې قرآن کې یو آیات راځي یمحو الله الله چې وغواړي نو د چا لیکلی تقدیر هم محو کړي د مجدد الفسانی رحمت الله علیه د زامنو یو استاد مولانا طاهر نامه و تفسیر مظهری کې دا ځای وګورئ مجدد الفسانی رحمت الله علیه په مراقبه کې ناست و په لوح محفوظ نظر پرېوت هلته چې ولیده نو دا د ده د زامنو استاذ چې مولانا طاهر دا شقی لیکلی شوی شقی مانا بدبخت ازلی بدبخت مجدد الفسانی رحمت الله علیه ډېر خفه شو چې دا سړی زما د زامنو استاذ دی او دا خو ډېره بده خبره ده ډېر لوی عالم دی مجدد الفسانی رحمت الله علیه فرمایي چې ما ته رایاد شو چې د نیکانو د مسلمانانو په دعا باندې تقدیر هم رد کیږي نو ما دعاګانې شروع کړې لکه دا ډاکټر اقبال شعر دی چې نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر د مرد مومن نگاہ چی نو پاغي تقدیر هم بدل شي دعاګانې مې شروع کړې یوه میاشت مې الله ته زاري وکړه چې خدای دا مولانا طاهر باندې رحم وکړه چې میاشت پس مې بیا مراقبه وکړه او په لوح محفوظ مې نظر پرېوتو نو مولانا طاهر مې ولیدو چې د شقي په ځای سعید لیکلی شوی یعنی د بدبخت په ځای نیکبخت لیکلی هغه خلق عنقاش اوس الدنیا جیفة وطالبها کلا دنیا یو مرداره ده او طلب کوونکي سپي دي اوس چونکې ټول اهلي دنیا شو نو چې ټول اهلي دنیا شو نو مولانا روم په یو غاټ بم غورځولی چې اهل دنیا چو سگے دیوانا ان اهل دنیا چو سگے دیوانا ان گوش شو ازی چو بس بیگانا ان تیرا جمعہ باندے یو طالب مانا تپوسو کو چې دی الحمدو کې خو تا ډېره موده تېره کړه یو دا خبره پکې پاتې ده چې ټول قرآن کې 14 سورته دي ټول قرآن کې څومره سورته دي څو دي څومره دي هلکه نه د دې مو اورېده که درته معلوم دي عزیزانو ټول قرآن کې دا وشمارئ یو سل 14 خو ما ویلې یا دوی ویلې دا وشمارئ او افسوس بدایي چې تاسو ته معلوم نه دي وجه یعنی وجه څه ده وجه دا ده چې دې کتاب سره مینه نشته همیشه دپاره د هغه کتاب خط و خال خلک یادوي چې کوم کتاب سره د سړي مینه نو دی کتاب سره محبت نشته نو دی وجه نه دا پتم نشته چې دی کې څو صورت یا دی صورت تداولی وای دی صورت تداولی وای دی صورت تداولی وای دی صورت تداولی مجنون ته چاوي چې دا څه کتاب دی چار وخت د لاس کې نیولې یو ګوري چې ګورو دې سر دې په ور ټټ کړی یو دا کتاب مطالعه کوي هغه ورته وایي چې د یار د خط و خال نخې پکې وي چې د یار د خط و خال نخې پکې وي زورن سر په مطالعه د کتاب خوښ یم
کوم کتاب کې چې د یار د خط او خال نخي وي هغه نه زیات خون په بل مطالعه کې دی چا نو دې کتاب کې زما د یار د خط او خال نخي قران کریم کې د الله د جمال او د الله د جلال او د الله د شفقت او داغه د رحم او داغه د کرم نخي نو عزیزانو دا زه تاسو ته ایمانی وایم چې ما کومه زمانہ کې د قران ترجمه به چې پڑھاوله نو ما دا څومره تفاسیر چې مشهور دي دې کې یو داسې نه و چې ما به نه کتم نور ستاسو دوا برکت ته زما حافظم خدا ما چې څه د نظر اوتی دي نور ته یادم دا زه چې څومره تقریرونه 15 کاله وشو ما 15 منټ هم چره تقریر ته سوچ نه کړی 15 منټ نو عزیزانو داسې لفظ نشته او داسې مشکل نشته چې ما دا غي تحت پکې ځان رسول نه دی چې څومره زما واس کې نو قران کریم د خدای د جمال او داغه د جلال او داغه د شان کلام دی او دا څومره سپکه خبره ده چې یو مسلمان ته دام نه ورزي چې زموږ دی کتاب ته دا لفظ قرآن ولي وي دا لفظ قرآن ورته ولي وي دا کله نازل دی څومره موده کې نازل دی په دې پوي مونږ بلا په چولې دا خو پوي دی او کنه پوي دی کجوندی نرانی دیکھیږي او په مرګ رانی دیشم بس خو الحمد قل هو کې وایو نور وایو چې بیخته اور پسې وځي چې هر څو ور سره کې نو عزیزانو د دې کتاب متعلق یو خاص درد زړه کې پیدا کول پکار ځکه چې بل سشتنه ا طالب بناستی چرتا عزیزانو ما چې دې سورت ته سورت فاتحه وایي علامه قرطبی لیکلي دي چې د قران د هر یو سورت څه خاصیت بعضی سورتونه داسې دي چې التا تسمیه د کل شی وی په اسم د جز باندې لکه دې پسې سورت ته سورت بقره وایي نو سورت بقره ورته ځکه وایي چې هغه کې مخکې د موسی علی السلام د اغوا ذکر دی او بقره عربي کې غوا ته وایي نو ټول سورت چې ده په یو جز مسما شوی دې سورت ته سورة الفاتحة وی علامه قرطبی وی چې د فاتحه وجه دادا چې یا خود دې ته فاتحه ځکه وی چې په دې افتتاح د منځ کې منځ چې ده هغه په دې سورت باندې شروع کیږي نو افتتاح شروع د شي ته وی په دې سورت منځ شروع کیږي د دې وجه نه دې سورت ته سورة الفاتحه وی یا دا وجه ده یا دا وجه ده چې په دې سورت باندې افتتاح د قرآن کیږي د قرآن شروع چې دنو هغه په دې صورت باندې کیږي اوس که یو بل خلجان دی په دماغو کې راغی چې دا صورت باندې افتتاح د قرآن په دنیا کې کیږي دیو جن ورته سورۃ فاتحه وایي که اسمانونو کې په دې صورت باندې افتتاح د قرآن شوی وي دې ته لږ وخت عزیزانو د قرآن کریم دوه قسمه ترتیب دی یو هغه ترتیب دی د قرآن چې په لوح محفوظ باندې لیکل شوی او یو هغه ترتیب د قرآن د نزول دی نزول د قرآن چې کوم دی هغه مختلف شوی دی کلمه کلمه آیات آیات سورت سورت وغیرہ وغیرہ دا په 23 کاله کې نازل شوی دی 23 کاله کې په لوح محفوظ باندې دا قرآن کمپلیټ لیکل شوی اوس دا موجوده ترتیب د قرآن چې دی دا هغه ترتیب دی چې کوم ترتیب باندې دا قرآن په لوح محفوظ لیکل شوی په دې اوس دا طالبان حضرات علما پوهیږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په څو وخت کې آیات راغې نو التبه حکم کو صحابه او ته چې دا آیات پلانی ځای کې کېدي دا پلانی صورت سره کېدي دا کلمه پلانی ځای سره کېدي بیا دا قرآن چې دی دا په درې قسمه چیزونو باندې لیکل شوی یو د اوسای په سرمنې باندې یو د قجرو په پاڼو باندې یو د اوخ په دې کوپ کې یو پلن اډو کې په هغه باندې
قرآن کریم بچ نازلې ده نو هغه زمانہ کې کاغذ وغیرہ خو نو په دې درې قسمه چیزونو باندې د قرآن د الفاظو کتابت پکې ده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بعد چې څو وخت کې د قرآن لا د کتاب شکل ورکړی کېده د صدیق اکبر په زمانہ کې، نو دا په هغه ترتیب باندې ورکړل شوی دی چې کوم ترتیب په لوح محفوظ لیکلی. اوس تاسو به دا وایئ چې دغه وخت کې لوح محفوظ چاته ښکارېده. عزیزانو اوس خو دې زمانه کې دا خبره په کار ځکه نه ده چې دې وخت کې لوح محفوظ او سدرة المنتهى چاته ښکاري. ځکه خو لغوندې یو دوه څلور بړیسي پیدا کړو، پراپیګنډه به دې وکړي او ته چېرته یو ګوټ کې کښېنه، داسې پراپیګنډه به دې وشي چې په ژوندي به دې په عرش معلا کې کښېنئ. نو دې وخت کې غواړو زه تعجب خبره ده نه، او دا د اورېدو درته نه یم، زه خپله لیدو خبرې م درته کوم چې زه یو بزرګ ته ورغلی وم، نو موږ ناست وو، هغه لږ لیټ راووتو د کوټې نه. ما ورته ویل چې حضرت موږ خو ډېر وخت تېر کړو. ما ته ویل چې زه لږ مصروف وم، خدای سره مې په ټلیفون خبرې کولې. ما ته ویل یا سړی اوس هم ژوندی دی، ډېر مریدان یې دي، بزرګ دی. نو نن سبا بزرګي څه دی؟ یو ښځې ته چا وویل د ګډا چل درځي؟ وی خورې ګډا څه ته وایي؟ خو ځان خوځولو ته وایي، ځان خوځوه بس دغې ته ګډا وایي. اوس خو زبرګان ډېر زیات دي، خو هغه زبرګان لاړه چې هغه په حقیقي معنو کې به لوح محفوظ لیده، په اصلي معنو کې. رحمان بابا 3.5 کاله وشو، هغه وایي خدایه څه شو؟ هغه ما لیدلي خلک، خدایه څه شو؟ هغه ما لیدلي خلک، په ظاهر په باطن ښکلي ښکلي خلک. اوس ټول دا مونږ او تاسو غوندې کوڅه ډک پاتې یو.